بدل راوړل د یو حرف په ځای د بل حرف باندې جعل حرف مکان حرف غیره ګرځول د حرف دی په ځای د دغه حرف باندې علاوه ده. مطلب دا چې حرف په هغه ځای خو په بل حرف به بدل کې وو په الف بدل کې یې په الف بدل کې دا تا ابدال ویل کېږي. حاجی ويعرف بامثله اشتقاقه پیجندل وشي دا ابدال په امثله د اشتقاق باندې کتراس لک تراسن و وجوه لک وجوه شو. تراس معنی ته معلومه ده چې میراث ته وایي. خیال کړه دا اوس چې موږ داغه نور امثله کتل ورثه یریسو وراثت وارث موروث د دې کې ټولو کې وو راغلي او په دې تراث کې وو نشته. معلومه ده شو چې دا وو پته بدل شوی دی خلاف القياس. و وجوه دا د وجهون جمع ده. موږ چې وکتل وجهون وجاهت توجه توجیه دې ټولو امثله د اشتقاقو کې واو راغلي او دلته واو نشته حمزه راغلي. معلومه ده چې دا حمزه دا بدل شوی ده په چا باندې واو بدل شوی ده په حمزه باندې. وبقله استعماله بل و پیجندل شي دا ابدال دا قلب د پاره خبره کړي و. يعرف القلب بامثله اشتقاقه شافعیه کې براشي. خیر کړه شافعیه کې باول کې راشي ان شاء الله. نو دا په قلت استعمال باندې کسعالی لکا سعالی سعالی دا د سعالب په مقابله کې قلیل الاستعمال دی. نو بل معلومه شو چې دا یې په کې د باندې بدل راغلی و یو بکونه فرعا او په بل دا اشتقاق دغه چې پیجندل شي ابدال پکې دلو د یو لفظ باندې فرعا فرع د بل لفظ د پاره والحرف زائد او دا حرف بچ کم دی چې کم بدل شوی دا به زائد وي. خیال کړه که زوایربن لکه زوایربن زوایربن دا فرع د زاربون دا زوایربن فرع د زاربون دا او دا کم حرف چې بدل شوی دی هغه زائد دی. لکه بزاربون کې چې تصغیر کې نو زواد به مضموم کې او دا الف دویم مقام کې دی. نو طالبہ شافعیه کې د تصغیر په مسلو کې راشي ان كانت مدة زائده فالواو. خبره مې پوښي کچاره ماده زائده چې کم دی راغلی او په دویم مقام کې نو په چا بدلول شي څنګه په چې مخکې مضموم شي کنه. نو دا الف د واو نه په واو باندې بدل شو نو زوای ریبون ته نه جوړ شو. و بکونه فرعا او یا پیجندل بشي بده پکې دلو د دغه لفظ باندې فرع وهو اصل او دغه لفظ چې کم دی چې بدل شوی دا به اصل وي. کموایهن لکه موایون شو چې دا تصغیر د ماون دی تصغیر د ماون دی. نو دا غینه معلومه ده شو چې په ماون کې دا کومه حمزه دا بدل شوی په هی باندې بدل راغلی د هی نه ځکه په تصغیر کې موایهن راغلی او په تصغیر کې ټول حروف چې خپل دي اصل ته نقل کیږي اصل ته نقل کیږي. نو په ماون کې چې کومه حمزه ده معلومه شو چې دا هی نه بدل راغلی بدلیل میاه دا په مراحه کې امرش کومځه کې براشي مراحه کې امرشي په خبره پوښي. و بلزوم بناء مجهول پیجندل بشي ابدال فلازمه دلو د وزن مجهول باندې داسې وزن به جوړ شي چې مجهول وي که حراقه و استوابرا و دارکا لکه دا ټکی حراقه دا یو وزن مجهول دی اصل اراقه دی حمزه په هی بدل شوی. و استوابرا اصل کې اس تابرا باب افتعال دی او باغی کې دا تی په توي بدل شو. و دارکا تدارکه دی تدارکه په دې کې تی په دال بدل شو حمزه پر راځي دارکه. وحروفه حروف ده انصت يوم جد طاء زل انصت يوم جد طاء زل دا ټکی خبره په چپشا پاغ ورځ چې نکد توي او خوېږي خبره پوښې ها. وقول بعضهم قول دبادو استنجده يوم طال وهم بعض عالمان ویلي دي
چې دا استنجده یوم طوالا زیتون دا ویلیو کنی ویلی نو دا چې کم دے دیوی دا وهم دے ولی چې دې کې کم دے سین سیوا کړي لري فی نقض الصواد په کمولو د سواد کې چې سواد پکې نشته په استنجده یوم طوالا کې او په انسوت کې سواد شته وزای او په کمولو د زی کې په یوم انسوت یوم جد طواین ذل کې زیشتا په استنجده یوم طوالا کې نشته دی وجنا مراحم الحدیث ویلي دي چې استنجده یوم طوالا زیتون یوم طوالا الته ویلو کنه زی پکې ویلو کنه خدا دې پاګه چا اعتراض کوي چاغي دي دا سواد او زی دواړه چې کوم دی وخړي دي دا وهم دی ښا فی نفس وزای لثبوت صراط وذکر د وجد ثبوت د صراط نه په صراط کې سین په سواد بدل شوی دی او په ذکر کې چې سقر دی خیال کړه دا سین په ځای بدل شوی نو معلومه دا شو چې دا سواد او زی دا د حروف او ابدال ندی وفي زیادت السین او دارنګ بل دلیل ذکر کړي په زیادت د سین کې په زیادت د سین کې ولو اور دا سین په کې زیاتی کړي لري انشد یوم جد طواهن ذل کې سین نشتا او په استنجدو کې سین زیاتی راوسته ده نو دا الته دوه حرفونه کم کړی دي یو سواد او بلزا او سینې په کې زیاتی کړي ده دغه باندې پوه شو نو وی په دې نه حاصله مراحه کې چې کم دې سین ویلې سوال ما سمي نه سوال نو خطا شو انه تلفظ اوس دې شو کنه اوس دې شو استنجده یوم سوالا زدتون دلته طواله راغله دلته سره راغله دلته طواله لفظ راغله دې کې راشي دې ته به ما فکر خان خو مطلب د حروف له چې الته کې سین په کې را دم په کې سین چې کوم نه راوسته دا سین راوستل دی وی وهم دی ولو اول د السما ورد الذکر و الظلم کچرته اعتراض وکړي شي په السما باندې چلکه السما کې استماع تی پسین بدل شوی دا او نو بیا منګ داغي رد کو په ذکر باندې شدت کې چې کوم دې دال کې پتی دال بدل شوی دی دال فضال بدل شوی دی مطلب دا چې دا بیا بچ کوم دې په کې دا ټول د حروف او ابدال او حساب کې خالی بلکې تی دلته کې دا و اذ ظلم فاذ ظلم باندې ځکه دغل ته ابدال د دې وجه نه دی دا ابدال چې کوم دې د یو خاصی قیدی په مطابق باندې فالحمزه نو په انشد یوم جد طواهن ذل کې اول حمزه ده حمزه تبدل من حروف اللین دا بدل راځي د حروف علتنا چا بدل اوس دې ګوره په مراحه کې په تفصیل سره خبره ویله اومکه خبرې بل څه نه دي کچرته یو نیم مثال پکې بدل ایبا نور مثال نه پکې بدل نشته دی ښا د حروف علتنا والعين او د حروف د عین والهاء او د هینا د پنځو حروفنا د سونا حروف الانسودي درې حرف او دغه شوانه فمن اللين د حروف علتنا اعلال لازم اعلال لازم نه الته وجوبا مضطردا الفاظ بدل شو درې شپته بیا راوتل ښا فی نحو کسائن کساون ده ردایون ده ووی دا بالف حمزه باندې بدل شو وقائل و بائع قائل و بائع قواو او ی دا فزیاد عین د اسم فاعل بدل شو په حمزه باندې و اواصل اواصل و واصل ده و واصل دو حمزه و جمع شو په اول د کلمې کې اول په حمزه بدل شو دا ټول دا تبدیلی وجوبی ده تبدیلی او قیاسی ده ښا وجائز فی نحو وجوه و اوریا او جائز ده په مثل د وجوه د اوریا کې چې حمزه په ابتدا کې وو په ابتدا کې مضموم راغلی دی جائز دي چې په حمزه بدل کې وجوه اوریا پکې و اما نحو دابت و شعبت والعلم وبأس وشئمة ومؤقد فشاذ هر چې په دې کې بدل شي وي چې دا حمزه د الف نه بدل راغلی دا یا د ی نه بدل راغلی دا یا د وو نه بدل راغلی دا دابت شابت عالم باز شیمت موقد او الف وو ی په کړه لګا دا بدل شي وي په حمزه باندې خلاف القياس دي و اباب بحر اشذ او اباب بحر چې دا حمزه د عین نه بدل راشي عباب بحر دا اشذ دا غینه په زیات شاذ دي و ماء شاذ لازم
او په ماون کې دا حمزه د هینا بدل راغلی دا خلاف القياس او خلاف القياس دی لازم والالف من اختیها الف برازید بدل د خپل دوه خويندونه ووینا والهمزه او د حمزینا فمن اختیها چې د اختیانو نه بدل راځي لازم دا لازم فی نحو قال وباع فمثل د قال باع کې وآلن او عالم کی چاسری اولون دی علی رائن بنا په یو قول باندې نو قوله بیاله او آلون اولون دی په دې ټولو کې وو یې متحرک ما قبل مکتوب الف بدل شي دا تبدیلی وجوبی قیاسی دی ونحو یاجلو ضعیف یاجلو په یو جلو کې دا وو ساکن ما قبل مفتوح خلاف القياس په الف باندې بدل شوی دی وطوائي شاذ لازم او بطوائي کی جتوائی طوائیون دے یہ ساکن ما قبل مفتوح خلاف القياس بدل شوی دے یہ باری بانی خو سشیری دا تبدیل سشیری لازم دے تبدیل کل کل خلاف القياس ٹکی راشی خو آغا دمرا کثیر طریقے سر استعمال شی چھ دے لزوم شکل اختیار کی ومن الحمزة او دغا علیب بدل رازی لحمزینا فی راسن فراسن اصل کے راسن دے حمزہ ساکن ما قبل مفتوح ولہائی دہین بدل دی فی آلن علی رائن دا اہلون دے سدے یو قول بانی اولون دے بل قول بانی اہلون دے خیال کرانا وچے اہلون دے نو دا ہی پالی بدل شوا والیاو من اختائها یہ با بدل راضی دخبل دو ملگرون چے وو دے والیب دے ومن الحمزة او دا حمزین او بدل راضی ومن احد حرف المضاف او دا یو دا دو حرف مضافون برازی والنون والعین والبائی دا نون عین او بین او بدل راضی والسین والتائی دا سین او سین او بدل راضی وصو دا گورا مثالون تا فمن اختائها نو چے دا دو خویندونا یعنی دا وو دا علیف نا بدل راضی لازمون دا لازم دی فی نحو میقات پا میقات کے میوقات تے وہ ساکن ما قبل مقصور پہ یہ بدل شو وغا بس شہر غازن 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 غازیون دے شہر غازیون دے وہ چکم دے پہ یہ بدل شا والغازیون او بیا دا حذف شنا غازن ترجوش وقیام قوام دے غازیون اگر وہ تا بخیال کیا خواہ چی وہ پچا بدل شو پہ یہ قیام قوام دے وہ متحرک ما قبل مقصور پئیے حیاز حواز دے وہ متحرک ما قبل مقصور پئیے وشاذ او شاذ دی فی نحو حبلائی فمثل دا حبلائی کے حبلارے الف دا تانیس مقصورہ آگلے رے دا پئیے بدل شوی خلاف القیاس وسیم وسبیت ویجلو او لکا سیمون شو چھ دا سوامون دے دا سائم جمعنا پدې کې سوم پکار دی خلاف القياس واوین په یا بدل شي سویب یاتون سویب واتون دی سویب واتون دی دته کې دا وو خلاف القياس په یی بدل شي د وجه د کثرې د ما قبلنا من کې فصل راغلی و یجلو دا په یا یو جلو کې خلاف القياس وو په یی باندې بدل شي ومن الحمزة او دا حمزین چی بدل راضی فی نحو ذیب فمثل دا ذیبون کی چاصل کے ذیبون دے حمزہ ساکن ما قبل مقصور پہ یہ بدل شو ومن الباقی مسموع کثیر او دا باقیونا دا مسموع دی کثیر دا باقیونا چکم ابدال را گلے اسے تذکر کئی دا مضاعف چا مضاعف کی یو حرف بدلی کی پیا باندے نون عین بی سین سی دینا چی بدل را گلی دی دا مسموع دی کثیر دی یعنی مطلب دا چې قاعده ولا نشتا خو موږ د عربو نه اوریدلې دي مې فی نحو املایتو اصل کې امللتو دے نو مضاعف دی کنه نو دا دویم لام په یی بدل شو قصیتو قصصتو دے قصصتو کیسه کول دویم سواد په یی بدل شو وفي نحو اناسی اناسینا نون په یی بدل شو واما ضفادی ضفادیو دے دلتا عین په یی بدل شو خلاف القياس والتعالی تعالب دے یہ بے بدل بے پہ یہ بدل شوی والسادی سادس دے سین پہ یہ بدل شوی والسالی او سالس نا سالی سالس دے سی پہ یہ بدل شوی فضعیفن سشے دی ضعیف دی مسموع دی خود ضعیف دی خیال کی مرالا والواو من اختائها وهو بدل راضی دخلو اختائننا ومن الحمزة او دا حمزینا فمن اختائها دا اختائننا چی بدل راضی لازم دی
فی نحو زوارب فمثل د زوارب کې د زاربتون جمع ده د غالب چې کله تاسو صيغه منتهى الجموع کو او په بدل کې وزوائرب تصغیر دي کو دغه اقا قاعده بل امکان مدته ثانیه فلواو ورحوی دا پر حا کې الف په و باندې بدل شو وعصوی په عصوا کې نسبت وکاو نو غالب دی په و باندې بدل ک وموقن کې یې راغلا ما قبل تنا مضموم دی موقن دی یې په و بدل شو وتوبه طیبه دی فعلا وزن دی یہ راغلا فعلا وزن کی ما قبل مضمون په و بدل شو وبوترا بوئی تیرا دی مجهول د بایترا یو بایترا کن اپریشن کولو ته ویل کیږي څه ته ویل کیږي واخا سیرولو ته ویل کیږي ابوئی تیرا دلته کې و ساکن ما قبل مضمون په و باندې بدل شو وبقوا بقیا دی څه شی بقیا تقیا بقیا وقیا دا ټول راغلي بقیا دا فعلا وزن دی بس شي راغلي بقیا يبقان شانه بقیا يبقان دا تقوا نه ښه بقیا فعلا وزن دی ابقات مذکر راغلي دی دا یې په واو باندې بدل شو وشاذ ضعیف او شاذ دی ضعیف دی بدلول چې کوم دی په دې کې فی هذا امر ممزون علیه هذا امر ممزون علیه دا ممزون دی مزا یمزی ممزون اسم مفعول دی ممزون ناقص یای دی اسم مفعول دراغه ممزون د مهدوون په شان دی خیال کړه د مرموون په شان دی او یې دی بدل ک جمع شو او دی په یې بدل کې دا خلاف القياس نسیو شو چې یې په و بدل کړه ممزوع ونیوي ونهو عن المنکر دا نهو یوند فعول په وزن باندې نهو یوند فعول په وزن باندې نهو یون د نهاین هانه ماخوذ دی منع کولو دی ویل کیږي فعول وزن دی دلته پکار دا وا چې وو دی په یې بدل کړی دا نهو یون دی ویل خلاف القياس رااله دا نهو نی عن المنکر بندون کې بدلون کې دا دغه ناکار کان دینا بدل راځي جباوتن دا جبایتن دی یہ پا وو بدل شوی دی خلاف القياس جبایتن چه دا کافرانو نخلق خراج را گوندی ومن الحمزه دا حمزه نه بدل راځي فی نحو جوانتن اصل کې جوانتن دی څه شی دی جوانتن نو خلاف القياس دا وو په حمزه بدل شو جوانون دی خیال کړه نو هم وو په حمزه په وو بدل شو والمیم من الواو واللام میم بدل راځي اے په دې حروف ابدالو کې دا خبره په ذهن کې کېنوا چې کم حرف د بل په ځای راځي کم حرف په بل باندې بدلیږي نو دا هر یو تبدیلی دا لازم نه ده دا قیاسی نه ده بعضی قیاسی دي نو واجب دي بعضی قیاسی دي خو جایز دي خبره پوښوي لکه پراسن کې چې حمزه په الف بدلیږي دا قیاسی ده چې حمزه ساکن ما کمن مفتوح قاعده ولشتره او بعضی به وجوبي وي لکه ایمانون کې حمزه ساکن ما قبل حمزه مکسور دا حمزه په چا بدلیږي دویما په یا باندې وجوبي ده څه ده وجوبي ده دغه قوالا بیا دا ټکی کې تبديل وجوبي ده خو بعضی ټکی باغی چې پاره کې به تبديل راغلي وي خو وجوبي به هم نه جوازي به هم نه خبره پوښي خلاف القياس خلاف اذا وجوبي او جوازي دا مطلب چې دا دواړه بقي موافق القياس او دا غیر متوردن چراشي دا با خلاف القياس نو ګوره په عباب کې چې اصل عباب له د دې حمزه په عین بدلیدل دا د دې د پاره ندي چې څه قاعده دا ولا خلاف القياس بدل شوی دی پوښي ومن الهام والميم من الواو من بدل راځي د واو واللام د لامنا والنور د نوننا والباء د بینا فمن الواو د واو چې بدل لازم دا لازم دي فی فمن ففم دي خلاف القياس وحده صرف په فمن کې راغلي دي خلاف القياس خو کله کله د کثرت استعمال په وجه اوسه لزوم ته ورسیږي فوهن
وضعیف فی لام التعریف او ضعیف دی بدل د میم راوړل د لام تعریف نه وهي طائیه دغه قول دغه لغت د توي قبیله ده اوس تیر شو الیس من برم صيام فی سفر التکی الف لام په ځای غوي استعمالي الف میم استعمالي نو د میم د لام سره هیڅ مناسبت نشته لري علامه په میم باندې بدل کړي لري خیال کې مراله د دې مطلب دا شو چې د جمهور مذهب دار چې الف لام به تعریف د پاره راځي الف میم باندې راځي دا د یوې قبیله لغت ده ومن النون او دا غره میم با د نون نه بدل راځي لازمون خدای تبدیل لازمی ده فی نحو عنبر و شنبه په مثل د عنبر او د شنبه کې دا قیل چې نون ساکن راشي دا غیر نستو بار اغلی دا نون په بابا میم باندې بدلیږي خدا دا تبدیل چې کوم ده دا با په لفظ کې وی کتابت کې باندې په لفظ کې وی کتابت کې باندې وضعیف فی البنام او ضعیف دی د میم بدلیدل په نون د نون بدلیدل په میم باندې په بنان کې بنان د ګوتو سرونو ته چې کوم دی ویل کېږي نو دلته کې دا نون په میم بدل شوی دی ضعیف دی وطعمه الله علی الخير طعنه الله علی الخير طعنه الله دا فطرت اخودلې دی الله تعالی د یو سړي په خیر باندې دا طعن یتویل دی نون په میم بدل شوی خلاف القياس ومن الباء او دا میم په بدل راځي د بینا فی بنات مخرن په بنات مخرن کې چې دا فاصل کې بنات بخرن دی بخر د بخارات نه وته دي بخارات د نور په ذریعہ چې د وبونه کم بڑاس پورته کیږي بخارات دای ته ویخه پورته کیږي نو دغه ته چې کم ده بیا داسې وشي چې داغه نه وریځ جوړ شي ستې جوړ شي وریځ ته نه جوړ شي کله الله غواړي دغه وریځ نه باران ووري دغه وریځ نه باران ووري او کله کله وریځ راشي او لاړ شي بل په ګډ ګډ راغی وریځ رااله ولاړ چې خدای دې نه وراو خدای دې نه وراو نو وینه وراو او چې کله ورای نو بیت یو وری بنات مخرن هغه وریځ ته وای چې اغا د اوبونه ډکې د بخاراتونه ډکې درنۍ نو بیا الله یې ورسي کم ځاته درو هغه ځاته چې تکي په لونواله نورم غالب شي نو شړ شړ باران وری او کداغه نه پس نورم ورچته کی نو انجماد ته ورسي نقطه انجماد ته ورسي نقطه انجماد ته ورسي په خبره باندې پوه شي نو بیا هغه نه غلیو شي بیا هغه نه واورو شي دا ټول کارونه څوک کوي خدای ارس الله کوي په دې باندې کې اوسره واست کراوه ارس الله اذا خدای باندې دا سببونه دي څه دي سببونه دي سبب کله به ظاهري ګوري یو شان وي او بشي بل شان دي خو سبب به ولګ دي دنیا ته عالم اسباب وي ګناسوي مطلب دا چې دلته کې په دې کار نه کیږي چې ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين او په بل واړه نو خدای به دولګي مړکی خدای ته ویلي دي چې کولو وشربو خو څه نه تیار کنه کولو وشربو خو ځان له وګټه کنه مهنت وکړه خپل لاسو خو دا کنه بیا به کولو وشربو کې بیا به کولو ولا تسرفوا کې سبا کې ولا تسرفوا کې خبره باندې پوه شي نو دنیا کې به سبب لټه خو غواړي به الله نه یاد وساته یو مقوله زویما چې دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے اور دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے خیال کے د دعا سره د دعا د الله نه وختل خدای مالا موټر راکې خیال کړه نو د دې سره دوا علاج هم پکار دي څه پکار دي علاج هم پکار اسباب به ولګوري کنه اسباب هم دې ترلې وې کنه او د دې چې اسباب دې لټول له کار د پاره دا غي سره دعا هم ضروری ده زما والد صاحب رحمه الله به فرمایل خبره کې خبره استاد سره وري یې کار آسان کو خیال کمراله هغه به وي چې مونږ ته خپل استاد وي مونږ ته خپل استاد وي چې د شپې سملی نو ور بابان کې زنجیر بواچه په خالي ورنو کې زدري کړو والے یو شی به ته زنجیر وي زنجیر بواچه اول به وته ولګي اول یو لرګي به داغي فسر کې به دونه بل ټکواله د شي ټی شکل به جوړ کړو اول باړان کې خیال کې مراله آیت الکرسی به وې فزان بشوف کې
بیا به خدای حفاظت میو ته خو به چې لکه څنګه تا خو زنجیر واچو تا خو چې کومه ده ظاهري اسباب برابر کړل او د آیت کرسی په کې زیاتی ویله نو بیا لا د سی چې خدای حفاظت میو کې نه دغه اسبابونه الله اثر پورته کولی شي کنه چې غدرا شو داګه مخ سوق ورکی نه بدی ولی نه بدی زنجیر خیال کړه نو دعا به مسترکه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بموي اسباب به استعمال اعتماد باندې پچای دا الله فزات باندې دا الله فزات باندې مطلب باندې پوه شوي به هر حال موږ څه کوو واسه خبر اوراله پکې ها وما زلت راتما دا بل مولا تاسو کوي کنه دا ساينس خبره نه دا شریعت خبره چې وریځونه الله باران وری دا وریځ اسمان ته پورته کوي خبره پوه شوي فتر الودق يخرج من خلاله قرآن شریف دی ویل نه دی ویل لانجه خدا غلا کنه فتر الودق ویني به غټ غټ ساس کی يخرج من خلاله چې دی وریځو د مین نه براوزي سو ګره واسي الله خبره پوه د وریځو نه باران وری کی دا سبب دی د وریځو نه باران وری په وبو تند ماتي کی سبب دی په ډوډۍ سړې مړی کی سبب دی خیال کې دا ډېری خبرې دي کومه تقریر وسنه کوم دی ټول مې نشو کولای تقریر مری خبر وما زلت راتبا مين په به بدل شو نه به په مين بدل شو ومن كثم من كثب له فمانا د قربان والنون من الواو واللام شاذ او نون بدل راځي د واو د لام نه خدا شاذ دي فی صنعانیین په صنعانیون کې دا صنعاویون دے وو پنون بدل شو بہرا نیون دے بہراویون بہرا نو وو پنون بدل شو وضعیف فی لعنا او ضعیف دی پلعن کې لعل دا لام نچینون بدل راشی والتاو من الواو والیاء والسین والباء والصواد او تی بدل راځي د واونا د یینا د سیننا د بینا د صوادنا فمن الواو والیاء لازم نو چې د واو نه بدل راځي د یینا دا بلازمی وی فی نحو تعالی و اتصل علی الافصح فمثل د تعالی اتصل کې بنا په قول افصح باندې دا هغه خبره ده چې په دې د فی د باب افتعال باندې واو یې راشي نیک بنی غوا پتی بدل شي دغام به وشي وشاذ فی نحو اتلجه او شاذ دی په مثل د اتلجه کې دا اتلجه اولجه دی اولج یولج ایلاج معنا د ادخل يدخل ادخال باندې تی په وو بدل وو په تی بدل شوی دی وفي توستن وحده او په توستر کې دا توس سوند سین چې کوم دی په تی باندې بدل شوی دی وحده صرف په یو لفظ کې راغلی دی وفي الرعالت ولستن ضعیف او په ذالتو کې چې اصل ذالبو ده به پتی بدل شوی لستون لسون ده سواد پتی بدل شوی ضعیف خلاف القياس ضعیف دي والهاء هي بدل راځي من الهمزه د همزینا والالف او د الفنا والیاء والتاء د یتینا فمن الهمزه د هینا چې بدل راځي مسموع دا من غوري دلی دي فی حرقت وحرحت وهياك ولهن وهن فعلت في طيء ارقت ارحت ایاک لئنک ان فعلت پچکم دے کی فی توئی قول د بنی توئی کی کچھ چرتا ورانه جوړی نو دی جوړی چرتا ورانه جوړی نو دی جوړی کې لیکي په به خبره واسه سما دما خبرې تاسو راته استورانه کې لار کې کنده و باسي په خبره پوښی نو مرشه ته وکاشي دا نیم وګه ضرور دی سره نیم وګه ضرور دی کله کله زمو په کاری کې د بنی توي په قول کار عمل کو کنه نو خیر دی کله به تکار کو کله به من راځته نه هذا تم زمن ضروري تازه خبره ومن وهذا الذي في هذا الذي ها دا ها نه دا حمزه دا هذا الذي آیا هغه سره خبره پوښوي خالي ومن الالف د الف نه چې بدل شاذ شاذفي انا وحيها له وفي مه مستفهما وفي يهنا على راين انا له الف د ضمیر د متکلم دا په هي بدل شو حيها له دا دغه لپاره اسم فعل له سره اسم فعل له په معنا د ایتبان دی خراشه
وفي ما استفهامی دے مستفهمن ټکی سره په خپل رستوي وفي یا حنا یا معنا د هن باندې مستعملي اغلا راین بنا په یو قول باندې ومن الياء او چې د یې نه بدل راځي هیڅ د یې نه بدل راځي فی هذه په هذه کې هذه اسم اشاره د چا ده د مؤنث هي د بدایې نه بدل راځي ومن التاء او د تینه بدل راځي ده فی باب رحمه وقفا په حالت د وقف کې رحمه نه هغه ټکی مراد ده چې پاره کې ته تانیسی اسمی راغلی وي په مفرد کې واللام من النون والضاد لام بدل راځي د نون او د ضاد نه فی اسیلال په اسیلال کې اسیلان ده د اصلان تصغیر ده وهو قلیل دا هم قلیل ده وفي التوجع او په التوجع کې چې التوجع ده لام د ضاد نه بدل راغی وهو ردی دا ردی قول ده یعنی ډیر زیات ضعیف ده وطاء من التاء توی بدل راځي د تین لازم په تبدیلی لزومی سره فی نحو استبارا تی په توی باندې بدل شو تیر شي وي وشاذ فی نحو او شاذ دی په مثل د حسد کې حسد دا توا چې کوم دا ضمیر د متکلم دی حسد د صاد د مناسبت په بنای فتوا بدل کړي ځکه صاد د مستعلیونه والدال من التاء لازم دال بدل راځي د تین لازم دي فی نحو از تاجر د باب افتعال قواعد دي فزید فی د باب افتعال زارا شتیب او تفضل بدل کړي والذکر اذ تکر تیری بدل بدل کړي وشاذ شاذ فی نحو فوز تو دا چې کوم دی دا ضمیر د متکلم دی وفي اجتمعوا ده دا طول خلاف القياس دي واجتز اجتز اجتزاز باب افتعال ده دا جز يجوز نه ماخوذ ده ټوکړي کول ودولج دا تولج ده دا د وحشي حیواناتو د داخلي دو زیته وي والجیم او جیم دا بدل راځي من الياء المشدده د ی مشددنا فی نحو فقایمج وقفا ففقایمجون کی چې په دې وقف کې فقایمج سبوي فقایمیون ده ی نسبتی دا دی بدل کړ په جیم نو فقایمج داسې بوي وهو شاذ خدا خلاف القياس دي وفي نحو ابو علي جن فمثل ابو علي کی دا جیم د ینه بدل راغی اشذ دا غیر مشاذ دي ومن غیر المشدده او د غیر مشدد نه هم یې بدل راځي یې په جیم بدلیږي نحو فی نحو قول شاعر فمثل د دې قول شاعر اللهم ان كنت قلت قبلت حجتج اوس تیر شو کنه ان کن اللهم یا خدا ان کنت قبلت کتا قبول کو حجتی نو یہ مشدد نه ده مخفف ولا فجیم دے پر حجتی زما حج فلا يزال شاحج فلا يزال شاحي ياتيك بج ياتيك بي اشذ دام شاذ وفي نحو بل شعر ذکر کی حتى اذا سجد وامسجا حتى اذا امسيت وامسيا امسایتا ناغی پا جیم بدل شول اشاز دام شاز دی والصواد من السین صواد د سین بدل رازی اللتی اغا سین بعدها غینن چی پس داغینا غین راغلیوی او خاون یا خیر راغلیوی او قافن یا قاف راغلیوی او طوال یا طول جوازن دا تبدیل جوازی نه نحو اس باغا اس سین دے په سواد بدل شي رستو ته غین راغله صالحه دے رستو ته خیر راغله مسسقر سقر دے رستو ته قاف راغله والصراط رستو ته طوی راغله صراط دے والزاي من السين والصاد الواقعتين قبل الدال ساكنتين او زی بدل راځي د سیننا او د سوادنا د سین او سواد چې هغه واقع دي دواړه مخکې د دالنا ساکنتین او په دې حال کې چې دواړه ساکن دي نحو یزدل
دولو سین په ځای باندې بدل شو د دال نمخ کې واقع دی د دې زال د دې دال او د زا د مناسبت په بنا باندې دې کې شدت دی وهكذا فصدي انا او دارنګي دا ټکی دی هكذا فصدي اوس تیر چې فصدي دی فص د سواد نه زی بدل را رستو ته دان راغلی دی وقد زورع بالسواد الزايو او کله مشابه کولې شي بالسواد د سواد سره الزايو زی دونها علاوه چې کوم دی د سیننا و زورع بها او مشابه کولې شي د دغه سواد سره متحرکتن په دې حال کې چې متحرک وي اذن هم نحو صادقا نو دا د مشابه کې د زی سره خیال کړه زادارا والبيان اكثر اظهار ډیر خله منهما د دوړنا بغیر د مشابهت نه وي صادقا او صادارا داسي وي دا بخي ونحو مس سقر کلبیه مس سقر دا کلبیه دا د بنی کلبو قانون دے دا وی لغت تے پوشی مطلب بانے کلبی کلب عرب جیباجی منمونے کی کلبم نم خیال کرا کلاب دا نبی اسلام پر نکانو کی کلاب لفظ نہیں آنا گئے اوزم پا کی دیر نسی نمون اشترے اگوی خب خوشحالی باندی کری او یہ نم خراب پا ظاہر کی نم خرابی ریو جنب نبی اسلام فرمائی لی دی تاسو بچین نم دائی کولی نمو لکی دی کل کل نم اثار پسڑی باندی پوشی مطلب باندی خاجی وَأَجْدَرُوا وَأَشْدَقُوا بِالْمُزَارَعَةِ قَلِيلٌ دا أَجْدَرُوا أَشْدَقُوا فمشابهت سره ویل دا قلیل لسنگا لکته ہوئے أَجْدَرُوا نجیم ہوئے بلکہ دا جیم شین تمائل کے او أَشْدَقُوا دا شین جیم تمائل کے الادغام ادغام دا ٹکے دا باب افعال مصدر دے ادغام یدغم ادغام او بعض علماء وی تا د باب افتعال مصدر دے اد تغما ید تغیمو اد تغام دا تی پدال بدل شوا او دال پدال کے مدغم شنو ادغام بیا د تخفیف د پارا یو دال حذف کلو ادغام پکی وی خبر افان پوشوی لبس الحرف الباس الحرف في المخرج مقدار الباس الحرفين مقدار الباس الحرفين دا پکی ہوئے پوشوی او طریقہ بیدائی اسکان الاول و ادراجو فی الثانی کچارتی دوارا متحرکی ناول بساکین کی دویم کی بے متحرکی انتاتیا بحرفین ترات للو کی فدو حرف ساکن چی اول پاکی ساکین وی فمتحرکن جخبو سر متحرکی فعل تعقیب مع الوصل دفارا فمانا باصر نکلی حروف ابداع حرفا اول ساکنی فمتحرکن جخت سر فعل تعقیب مع الوصل دفارا چی جخت فصل پا پکنی در فصل بیاکو ادغام لکی من مخرج واحد دا یو مخرج نئی من غیر فصل بید فصل نئی ويكون في المثلين ويو په مثلینو کې لکه مثال هوا مد فر مدد فرر والمتقاربين او په متقاربینو کې وای په مثلینو کې متقاربین به مثلین تمام متجانسین هم وای متجانسین د یو جنس نه دوه دالونه دوه یګانی دوه بیګانی دې کې بعد ادغام کیږي دې ته متجانسین وای مثلان چې کوم دے متقاربین هغه ته وایي چې په مخرج کې او یا چې کوم دے په صفت کې چې کوم دے قرب وي المثلان هغه دوه حرفونه چې هم جنس دي متجانس دي واجب فدې کې ادغام واجب دی عند سکون الاول په وخت سکون دا اول کې چې ثانی متحرک وي خود به خود دا ټکی معلوم شو خود به خود کې معلوم چې اول ساکن او ثانی بسې متحرک بھئی ذکر دا ادغام دا پارا تحرک دا ثانی دا شرط دے الا فی الحمزتین کہ حمزی راغلی وی نو پا حمزتینو که بیا ادغام نکے ولی بانی که پکی ذکر چی حمزتینو کی دا ادغام بلا پا زیبانی بلی او دا تخفیف قیدہ موجودی که بیا نوا مجبور شوی نو آگئی دا ذکر کی الا فی نحو سعلا و دا
ها مگر په حمزتینو کې با ادغام کې په مثل د سعاله کې باب تفعیل کې چې محموز جوړه د محموز نه چې باب تفعیل جوړه نو دا ته عین کلمه ده مشدده وش چې مشدده شو دا محتمل د ادغام دی بل څه پکې کېږي نه ودعا د اخر مولاته و چې ډېر وروړي الاکال چاته وي اکال اینا دا ټکی به ډېر راځه مختلف اندازونو باندې دا ټکی به په مختلفو کله یو ټکی کله بل ټکی په معنا یې غواړه معنا یې څه ها یو دغه چې شپاړس پیالې به پوره کې والا فی الالف او دارنګ په الف کې ادغام باندې کیږي ممتنع ده لتعذره د وجد تعذرنا کې دې نشي الفین کې متحرک نشته والا فی نحو قولا او په مثل د قولا کې هم علال نه کې ادغام نه کې ولی للباس د وجد التباس نه چې دا به قولا ویل شي او قولا د قوله مجهول ده او دا قولا فعل هو ځنبانه دا مجهول د قاوله ده چاله د قاوله نو قولا دې کې به ادغام نه کې وفي نحو توبي وريا المختار او دارنګ اذا خفف دارنګ به کوم دې اعلان نشي کوله ادغام نشي کوله پتووی کی دا تو وی دے تو وی حمزه ساکن ما قبل مضمون په و بدل شو رئین حمزه ساکن ما قبل مکسور په ی بدل شو دې کې با په غوړه کول کې ادغام نه کې ځکه په دې کې تخفیف کړی شوی دی دا حمزه بدل راغلی دا حمزه بدل راغلی دا هغه حمزه تینو کې کیږي چې هغه نشانه بدل نه راغلی هغه مقام کې دا زیادت چې کوم راغلی وي یا اصالت راغلی وي وفي نحو قالوا وما لنا قالوا یو قالو کې وو شو یو وما دې کې شو نو قالوا دا باندې ځکه دلته کې درج راغلی دی عارضی دی وفي يوم دې کې به ادغام نکې وعند تحرکهما او دارنګه په وخت د تحرک د دواړو کې دویم صورت د ادغام چې هغه نمخ کې ذکر کړه دا ذکر کړه چې متجانسین کې اول دغه وی ساکین وی او دویم متحرک وی اوس هغه ذکر کوي درته چې دواړه متحرک وی فی کلمات وی په یو کلمه کې ولا الحاق په دغه کلمه کې نه راغله ولا لبس التباس په کې نه راغله نحو رد درد يرددو ده تو پرد کې رد کې هغه کې بدل نه حرکت لري يرددو کې بدل نه حرکت لري خو ما قبل ته نقل کې متجانسین دي الا فی نحو حیه بغیر حیه کې باندې کې فانه جائز دي کې ادغام واجب نه جائز دي ځکه دې کې ادغام په دی وجه باندې کړي نه باندې علماء حیه بکې وای خو ورقه ولدار چې په دې کې ادغام ونشي ځکه د دې په مضارع کې په لام کلمه کې اعلال کیږي او اعلال دا مقدم دے دا ادغامنا خبر پوچھو وإلا فی نحو اقتتلو بے اقتتل کی ادغام واجب ندے وتتنزلو او فتتنزلو کی تتباعدو کی وسیعتی دا بدل راشی اقتتلا چہتی حرکت قاف تنقل کی تی کے مدغمہ کی اقتتلب دا ادغام شتخو واجب ندے گورے خیال کړه جائز دی ټکی خو دی ویل شپاړس پیری دی ټکی وی تتنزل تتباعد باب تفاعل باب تفاعل دی دغه جائز دی چې ته ادغام کې حمزه واستوي په اول کې راوړي واجب نه دی وسياتي د دې سبب براشي څنګه براشي هغه بداسي راشي چې مخکې تیر شوی دی په مراحل می کتاب کې چې التباس پیدا کیږي د باب تفعیل سره دا التباس د ختمولو لپاره کله حمزه او مکسور کا کله فی کلمه او مکسور کا کله فی کلمه او مضمومه کا دا التباس پیدا کیږي وتنقل حرکته ان كان قبله ساکن یو خدغه طریقه شو دویمه نقل کولې و چې حرکت د دې متجانسینو کې د اول ان کان قبله ساکنون کما قبل ساکنو غیر لین خدا ما قبل ساکن حرف علت نو نحو يرد لك يرددو ذال حرکت د ذال اول حرکت دې ته نقل کړ وسکون الوقف كالحرکت سکون د وقف دا پشان د حرکت باندې ده که وقف دکلو په یوځای کې خیر ده هغه ته اعتبار نشته ونحو مكنني ويمكنني
ومناسککم وما سلککم من باب کلمتین او دا ټکی چې مکننی دی مکن یمکن تمکین قدرت ورکول چاہتا نی نوی وقایه دا یہ ضمیر دا متکلم دے دو دونوں جمع شو یمکنونی کم دا مناسکا ځان لټکے دے کم دو کافونه جمع شو وما سالکا کم دو کافونه جمع شو پس دو کلموں کے من بعد کلمتین دا دا باب دا کلمتین نبی مانا دا چھے پر کلمہ واحدہ کیوں ادغام واجبو ادغام سو خوچی پا کلمتینو کی ادغام واجب نہ سرے جائز خوخ دی نو دسی ہوایا مکنی یمکنی مناسککم ما سلککم او کفکی ادغام کے نو دیر کرے وممتنع دا بل قسم دا ادغام ذکر کئی ادغام ممتنع دے فی الحمزتی پا حمزہ کی علی الاکثر بنا پا استعمال اکثر بانی وفی الالفی او پا الف کی ممتنع دے پا حمزہ کی ممتنع دے او پا الف کی ممتنع دے حمزہ کی ذکا چی پا دی حمزہ کی با بل یو قیدہ دا تخفیف موجود ہے او الف کی ذکا چی الف چی کم دے دا تحمل دا حرکت نشی کولے او پا دی ادغام کی خوبا یو حرف مثلا دو الفون ادغام یو با متحرکے کا وعند سکون الثانی او پا وقت سکون دا ثانی کی دا ممتنع دے لغیر الوقف خوچ دا سکون دا غیر وقف دا پاری دا وقف دا پارنی که دا وقف دا پاری دا وقف راتلل عارضی دی نو ادغام بانی باثر نه پری باسی البته چې د دویم دا سکون اصلي وي نحو زواللتو یا دې مثال ته وګوره لامونه دي دوا اول متحرک او ثانی ساکن د ادغام ممتنع ده ورسول حسن دا د دوو کلمو مثال شو چې په یو کلمه کې نشي کولای په دوو کې وسو کې وتمیم تدغم او تمیم پتی ادغام کی فی نحو رد ولم يرد رد ولم يرد کی رد دا دا امر صیغه ده چا صیغه ده د ترد نه جوړ دی ته حرف مضارعات دی حذف کو او اخر ته وقف کو نو اول دال د ادغام د پر ساکن دویم دال دی په وقف ساکن کده امر په وقف د امر په وقف باندې ساکن شو چې ساکن شو نو اوس پکې تلفظ نه کیږي نو څه چل به وکي علماوی تفقید د پاره او فتح ورکی یا اصل حرکت ورکی کسرہ رد دی بولی او یا بده دیری د مناسبت په بنا ضم ورک رد لم يرد کوم دا خبر وعند الالحاق او ادغام ممتنع ده په وخت د الحاق کې واللبس او په وخت د التباس کې بزینت اخرى په یو بل وزن پورې نحو قرداد لکه قرداد کې دا دال ثانی دا راغله ده د الحاق د پر جعفر سره نو دې کې ادغام نه کې بیا باغه د الحاق فائدہ ختم شي وسرور دا جمع سریر دا که چرته دې کې د ادغام کو سرون دی وي نو سرون چې کوم دی هغه د مجهول ما د سر سره التباس راځي وعند ساکن صحیح او ادغام ممتنع ده په وخت دا ساکن کې صحیح قبلهما چې صحیح ما قبل لاغینا فی کلمتین په دوو کلمو کې نحو قارمو مالکن خیال کرالا دیکھ با ادغام نکے ذکر ما قبل دی ساکن دے دا میم اولنا ما قبل رینا ساکن دے چی ساکن دے او صحیح حرف دے نو کتلا میم ساکن کے ادغام کے بیا بے تلفظ نکے بیا بے تلفظ نشی کولے وحمل قول القراء حمل کرشوے دے قول القراء علی الاخفاء فا اخفاء باندے قارمو مالکن پا داسی زی کی چی دا متجانسیانو کی دا اول متجانس نمخ کی حرف ساکن وی او قرآن پا کی چکم دینو اغی وقف گئی دا وقف دا ادغام کی دا ادغام ندے دا اخفاء دا اغی اخفاء طریقہ دا وجائز فی ما سوا ذالکا او دا چکم ذکر شو دا کم قسمون میں در تا ذکر کل چی دا واجب دی او دا ممتنع دی نو دا نور جائز ہو گردی دل سچے شو دا دین علاوہ جائز دی المتقاربان ادغام پا متقاربینو کی ادغام پا متقاربینو کی ونعنی بہما ما تقاربا فی المخرج
ز قسکوم په دې سره هغه چې قریب یو بل ته په مخرج کې او فی صفت یا په صفت کې تقوم مقامه چې هغه قائم په مقام د یو بل باندې په جهر کې مجبور وي محموس وي خفیزه وي دا په صفاتونو کې او په مخرج کې قریب وي د دې لپاره چې کوم دی د متقاربینو د ذکر لپاره د متقاربینو د ذکر لپاره د مخارج د حروف د کول ضروری دي د دې وجنه مولا چې کوم دی په مینس کې ټکی راوړو و مخارج الحروف مخارج د حروف دا 16 تقریبا 14 دي تقریبا ذکروي چې د باندې عالمانو په دې باندې دا ولستی او تقریبا ذکروي چې غوړه قول د جمهور د محققینو داله چې هر یو حرف د پارزان له مخرج دی مونږ په خپل خلکی معلومولې شو په طریقه باندې چې هغه د تا او د دال د تا او د دال یو مخرج نه دی لږ فرق پکې دی دیو چې د هر حرف ځان له خپل مخرج دی او د دې لپاره د دې ټکو پیژندل ضروری تا ما ویلو چې جبه به پیژنې د جبې حافظه به پیژنې حافظه جبې دی غاړې ته وي او د جبې طرف به پیژنې سر د جبې ته ویل کیږي او دا غیر پاسه دا حنوک اعلا د جبن لاندې حنوک اسفل خیال کړه حلق به پیژنې دا ټکی به شفت به پیژنې او دا رنګ دا غي سره به د غاخونو نمونه پیژنې تا ته غاخونو نمونه ویلو چې مخامخ سرور غاخونو دولاندې دوباندې د صنایا سوی صنایا علیا صنایا سفلا وته وي بیا سرور رباعیات دي بیا سرور چې کوم دی هغه انیاب دي بیا سرور زواحق دي خبره پوه شئ سلور زواحق دي بیا دولس تواحین دي او اخره کې سلور نواجز دي سلور نواجز دي دنه د دې ټولونه 22 غاښونه جوړ شو خدا تاسو دا چې په خپل کې 22 شیشته د چا عمر چې شلو کارو نه کم دي 200 کارو نه کم دي دا په خپل کې 30 غاښونه دي سوري 30 غاښونه رسته یو بل تخلواله کوي ما غاښونه وګورئ دماغ اخونه وګور چې دا سوري پورې شوی دي کنه لري پورې شي سبې کې کار کیږي درنده چلیږي نو ځان له کار ګوري خبر باندې پوښي بس کوم یو ګټه سبا کول دې نو او بیا چې کوم دې زواحق تا دې تواحین تا او دې نواجز تا دې ته اضراس ویلې کیږي سو ته وي اضراس ورته ویلې کیږي ښا دا به دې پکاريږي نو ځکه مې درته مخکې وې نو وی فرمایل ومخارج الحروف مخارج د حروف 16 تقریبا لا تقریبا 14 دي والا کدا حکم په تقریب باندې ونکي حکم په تقریب باندې ونکي فلکل مخرج نو د هر یو د پر خپل مخرج ده فللهمزه د حمزه د پر والهاء والالف د دې د پر اقصى الحلق اقصى الحلق اخیری سینې طرف ته چینز دی وللعين والحاء وسطه او د عین او د حې لپاره مز د حلق دی راغین لک دی خو وللغین والخاء ادناه او د غین او د خې لپاره ادنا د حلق دی وللقاف اقصى اللسان وما فوقه او د قاف د لپاره مخرج اقصى د جبه بالکل اخیری او داغي د پاسه چې کوم حلق دی هغه وللکاف منهما ما يليهما او د کاف د لپاره هغه دی منهما چې اقصى د جبه دی او ما فوق داغي دی هغه چې یلیها هما چې دي تنیز دي یعنی د قاف او د کاف کې فرق دی چې قاف د اخرجنا ادا کیږي او کاف د ادخلنا د ادخلنا او د اخرجنا ادا کیږي وللجیم والشین والياء وسط اللسان د جیم شین او یې لپاره وسط د لسان د جبې مېز دی خیال کړه جیم شین اج اش اج وما فوقه من الحنك او ما فوق د دینه د حنك اعلانا د حنك اعلانا دا تمام په ابتدا کې حنك ویلی نو تا ما ته بد کتل څه دی کول بد دی راته کتل خبره باندې کوشش نو ما ته دوی چې خونو کوم ورته ته خفقېږي زبر په خونو کوم خو حنك ورته وي خانک نه دا وی کنه نو استاد چې کوم کوکي کته ته حنك وي کته ورته خونو کوي خو مولا حنك لیکلې ده ښا وللضاد د ضاد د پاره اول احدى حافتيه اول د یو د دوو طرفونو د جبله
وما يليهما من الاضراس او هغه چې متصل دي دي ته د اضراسونه اضراس خو دې وپېژندل چې څو حروف دي شل څو حروف دي شل سلور زواحق دي 12 تواحین دي او نواجس سلور دي نو شو سلور ډوړې ته جوړې شوې شل ډوړې نو دا شل ډوړې په یو ځای کې نه دي کنه شل ډوړې په یو ځای کې کوم ځای کې دي دا پنځه یو طرف ته دي برا پنځه لاندې لس شو پنځه دې طرف ته او پنځه لاندې باندې نو لس شو شل دې نه نو د دې جبه دا طرف نه لاسو کې به پرې دې تبسنه وي دې تبسنه د جبه دا یو طرف با ولګي د دغه غاخونو سره چې کوم اضافه پنځه غاخونو سره دلته وجه نه لګي جواب دی مخامخ غاخونو سره نه لګي نو هغه نه چې کوم ټکی راوځي هغه ته الله ویل کی الله خله به را غونډه نه چې خله به را غونډه کې شری وران کړ دواد بشي څه بشي دواد نه دا حافظه دا وندې دا حافظ جبه ما دا به د اضراس سره متصل کې اضراس ولا الضالين په خبر باندې پوښ اوس په کې مشق مکه بیا تاسو بل ورس کېنا او دغه ته قاری زیاته ما ته مشق کا خبره پوښه مولا په لانجه کې واړول مولا په لانجه کې اخته کړه اوس تمدار ته زده کا پوښ وما يليهما من الأذى وللام ذلام ده پاره مادون طرف اللسان هغه دي چې لک اخوا دي د سر د جبینه الی منتهاه تر انتها د جبې سر به کې نه لګي او نور لام د دوانو طرفونو د جبې دا به د اضراس سره متصل کې لام وما فوق ذلك هغه چې د پاسه له حونو کې اعلی وللراء او درید پاره مخرج منهما دغه سر د جبې نه لري او د ما فوق د دین لري یلیهما چې دې تنیز دې را وللنون د نون د پاره منهما د سر د جبې او د ما فوق د دینه ما یلیهما هغه چې دې تنیز النون وللطاء والدال والتاء او د طاء او د دال او د تی د پاره طرف اللسان سر د جبې ده او اصول صنایا او اصول د صنایاو خیال کړه جړ موږ ته سوال جړ د صنا د جبې سربا د صنایع اولیاء سره د جړ سره متصل کې تا دال طا خو په طا کې وایي اطباقي وللصاد والزاي والسين طرف اللسان والصنايا او د صاد د پاره د زیو سین د پاره سر د جبه ده او صنایا سفلا دی داغه د صنایا سفلا او د سر سره ما د جبه سر او جنگه صاد زا سین وللضاء او د ضوی د پاره والذال والتاء د دال او تی د پاره طرف اللسان سر د جبه ده و طرف الصنایا او سر د صنایاو ده نو سووي ضا ذال ثا وللفاء او د فی د پاره باطن الشفت السفلى باطن طرف لاندې شونډې ده باطن طرف چې دا فا ادا کې نو وطرف صنایا اولیاء او سر د صنایا اولیاء د صنایا اولیاء دا به د جبه دي لمدې حصے سره ولګي د شونډې د لمدې حصے سره فا اف د دوړو شونډو مینس کې چې کوم ټکی راوځي او داغه تفاوی غلط وي فا دا فا نه ده کوم طریقې سره چې دا برغه خونه دا د دې شونډې د دې لمبي حصے سره جوخ کې او د دې کې کوم فرجه پاتې وغیره आवाज پورته شي اف خبره باندې پوښي فواکه خاجي وللباء والميم والواو ما بين الشفتين او د بيد لپاره او د میم د لپاره او د واو د لپاره هغه چې په منځ د دواړو شونډو کې ده اب ام او وا پدې کې پدې اب او ام کې پدې با او میم کې به شونډې جوختيږي او واو کې دې کې به شونډې استعماليږي خو فرجه وبږي ومخرج المتفرع واضح مخرج د متفرع هغه ټکي چې هغه د بل سره تا مشابه کړي دي هغه واضح دي والفصيح ثمانيه فصيح پکې دي حمزه بین بین بنا دا متفرع دي
دا څه یو حمزه ده یو الف ده دا الف او د حمزه مېز کې بین بین دي نو دا حمزه دا بین بین کې ټکی ادا کې نو دا متفرع شو خیال کران نه حمزه شو او نه الف شو وهي ثلاثه درې قسمه ده شو حمزه د الف او د حمزه مېز کې حمزه د ی او د حمزه مېز کې حمزه دا کې د ی د واو او د حمزه مېز کې والنون الخفيه نون خفيه دي تنون د غنې ولا کې نه عنك دي تنون خفيه وي عنك چې کله نون ساکن راغی رسو د حرف حلق نشتا رسو د نشتا حرف حلق ذکر که رسو د حرف حلق راغلی نو انت وا اظهار کې انعمت هغه کې به انعمت نه غلط دی انعمت انعمت او عنك منك خبر اكوشي لنصف عام اخبر بنت کې قاضي ونحو عنك والف الاماله بل تکي بکي پنزم الف د اماله شو عماد نو دا نه یدو نه الف ده مذبذبين بين ذلك لا اله ولا متفخيم ولا كلام د تفخيم شي الله اسلام خو مفخم نه ده دا د الله د نوم د برکت د وجنا الله وي دا د عظمت والصاد كالزاي او صاد پشان دزی کله کله دسی کیږي سواد پشان دزی ادا کې یصدولو نو سواد وې نزی وې وشین کلجیم او شین پشان لکا شین د جیم پشان ادا کې اش دک نو شین نو جیم وې واما الصاد كالسين هر چې سواد دې پشان د سین سواد والطاء كالطاء طاء پشان دتی والفاء كالباء فاء پشان دتی والضاد ضعيفه ضاد ضعيفه والكاف كالجيم كاف پشان دجیم فمستهجنه نو دا قبیح دی چې سواد د سین پشان دی وي سواد د سین سوادقه کې صدقه وي سوادقه کې صدقه وي دارنګي طوا د تی پشان دی وي سلطان کې سلطان وي فی د با پشان دی وي فور کې بور کې فور داسې وي او زواد ضعیفه هغه ته وي چې ته به کې کوم دی استعلاء او اطباق اونکي دا غیر چې کوم आवाज راوځي هغه چې کوم دی د زوی په شانتي وي نو دا مستهجن دي والکاف کالجیم کاف په شان د جیم باندې وي نو دا هم په کلام د عربو کې سقي دغه دي دا مستهجن دي قبیح ګڼل شي واما الجیم کالکاف هر چې جیم دی په شان د کاف باندې والجیم کشین او جیم دی په شان د شین باندې فلا يتحقق دا متحقق نه دي جیم په شان د کاف دانشت جیم په شان د کاف لکه څه وای اخرجا کې وسوي اخرکا او یا جیم پشان د شین اج درو کې اش درو وي دا متحقق نه ثابت نه ومنها المجهوله والمهموسه بعض الحروفنا دا مهموسه دي صفات دي مجهوله دي مهموسه دي ومنها الشديده والرخوه بعض شديده دي ورخوه دي نرم وما بينهما هغه چې په منځ دي کې متوسطه دي ومن المطبقه والمنفتحه بعض هغه چې مطبقه دي بعض هغه چې منفتحه دي اطباق پکې دي انفتاح پکې ده ومن المستعليه والمنخفضه بعض کې مستعليه دي استعلاء ده پکې منخفضه انخفاض ده پکې ومن حروف الذلاقه بعض ته حروف ذلاقت ویل کېږي ذلاقت ویل کېږي تیز زبانه ده معنا ده چې دا په جواب باندې ډېر په اسانه ادا کیږي والمصمته بعض هغه چې هغه ته مصمته ویل کېږي چې هغه نه اسمات کړی شوی دی په رباعي خماسي کې دا حروف نشي سیوا کړي ومنها حروف القلقله بعض هغه حروف دی هغه ته قلقله ویل کېږي قلقله دا چې دا جواب په دې دغه کې یو دغه کې را واپس شي حرف ادا کی او ټکه اوس مصیبه دغه ذکر کوي درته ما والسفیر او سفیر دی چې په دې کې د شپېلې غوندې आवाज راوځي واللینته او نرم حروف دي لینا والمنحرف او منحرف دي چې انحراف پکې راځي کلام والمکرر او لکراش او مکرر والهاوی او باز هغه دي هاوی دي په دې کې چې کوم ده د بره طرف تتللی والمحدود او المحدود دي چې په تیزی تلوار سره ادا کیږي دای اجمال شو
اسے تفصیل درته کوي فالمجهوله اغا حروف چې مجهوله دي جهر نه ماخوذ دي ما ينحصر جري النفس دا غره چې جاری کیږي چې منحصر کیږي منقطع کیږي جاری کېدل د سا اغستلو نفس چې منقطع کیږي جاری کېدل د سا اغستلو مع تحرکه سره د متحرک والی راغینا وهي ما على حروف ستشهد كخصفه اغا حروف دي چې هغه د حروف د ستشهد كخصفه نه علاوه دي خیال کړه دته محموسه ویل کیږي دته وسوي محموسه او د دین علاوه چې کوم دي هغه مجهوله دي لکه دال شو لکه طوا شو خیال کړه نو دغه باندې چې تلفظ کې نو با دا आवाज به دا صاحب دي په بندي کې منقطع کړي منقطع نه کړنو بیا باندې ادا کیږي والمحموسه بخلافها او محموسه دا په خلاف دغه مجهوره باندې چې د دې په ادا کولو کې سا نه بنديږي ومثلا مثال ورکړی شوی د مجهوره او د محموسه بقققا وکککا قققا قققا دا وسا بندې د دې د ادا کولو نه پس او کککک بند کی ویل شي وخالف بعضهم خلاف کړي بعض علماء فجعل الضاد والضاء والذال والزاي والعين والغين والياء من الماموسه ګرځولي دی وي ضاد او ضاء ذال زي عين او غين دای او ي دای د ماموسه نه ګرځولي دي والکاف او کافي چې کوم دی کاف والتاء او تی من المجهول دای ګرځولي د مجهولونه ورا دوی خیال کړي ان الشدت چې شدت په یو کلمه کې په یو حرف کې راغلي صفت توکد جهر مؤکد کوي معنا دا چې جهرم پکې راغلي دی او شدتم پکې راغلي دی نو دا دې مجهول ویل شي والشديده ما ينحصر جري صوته عند اسكانه شديدا غدي چې منحصر کیږي یعنی منقطع کیږي او بنديږي جاری کېدل د आवाज یو جاری کېدل د سادي یو جاری کېدل د आवाज دي عند اسکانی په وخت اسکان داري په مخرجه په خپل مخرج کې فلا يجري دا आवाज به جاری نه پاتې کیږي ويجمعها جمع کوي دغه حروف شديده ولرا اجدك قطيبتا جيم او دال ادا کوم مریج خیال کړه مجید داسي والرخوه دا دوه راغلي رخوه او رخوه دا دې لغاتا تلفظ پکې راځي فعلة او رخوة فعولة سوشي فعولة رخانه ماخوذ ده نرمۍ ته ویل کېږي په خبره پوه شئ بخلافها دا په خلاف د شدیدو دي یعنی په دې کې چې ته تلفظ کې نو دا आवाज به په مخرج کې بنديږي نه جاری وي وما بينهما هغه چې په بین د دې دوړو کې دي دته متوسطه وي ما هغه ولایتم له الانحصار چې داغه لپاره انحصار نه پوره کیږي ولل جری د دې جریان د आवाज او د انحصار د بندیدو د आवाज پرې مل نه کړي ويجمعها جمع کوي د متوسطه ولا لما يروحنا دا ټکی چې دا حروف کې راغلي ومثلت تمثيل بیان کړی شوی دی د دې شدیدو او د متوسطو او دارنګ ورپسې چې کوم دی د چا د مارخو بالحج حج اینا لیکي आवाज بنديږي او توش आवाज پکې جاری پاتې کیږي والخل د आवाज پکې جاری پاتې کیږي شي او بندې دې شي د دې په دې مینس کې شولا متوسطه دي والمطبقه حروف مطبقه ما غري ينطبق على مخرجه الحنق چې منطبق کیږي با په مخرج د دې کې حنق وهي الصاد والضاد یعنی دا ټکی چې ادا کې نو د جبه وسط با حنق اعلی ته چې کوم ده متصل کې منطبق کې با صاد ضاد دادي والمنفتحه بخلاف منفتحه دې خلاف لري چې پای کې به د جبه مز
حنک اعلی ته نه پورته کیږي والمستعلیه مستعلیه ما غد يرتفع اللسان بها الى الحنك چې پورته کیږي جبا پاغي باندې په حنک نو اطباق دالې چې جوختیږي با جواب دو اوس ضاد تعالی په مطبقو کې راوسته ده مطلب دا چې د جبه د حافظه د دې ادراس سره جوختایي چې فرجه په کې پاتې شونه بیا ودی د ضاد आवाज نوزي بیا ودی ضاد اوزي خیال کې مراد ځکه مستعلیه خو نه کنه مطبقه ده نو اطباق کو مستلزم ده استعلاء لرا خو استعلاء خو مستلزم نه ده کنه اطباق لرا خبره پوښ خالی منفتحه والمستعلیه مستعلیه ما يرتفع اللسان بها الى الحنك داغل چې پورتکی کی جبه په دی باندې حنک اعلی ده وهي المطبقه او دا مستعلیه یو خو مطبقه شو سلور والخاء والخاء غین والخاء قاف او خاء غیر او قاف دي والمنخفضه منخفضه بخلافها په دې په خلاف دي چې هغه کې انخفاض د خطواله ده جبه په کې بار نه پورته کیږي وحروف الضلاقه او بل دي حروف الضلاقه ما هغه دي لا ينفك رباعي او خماسي عن شيء چې نبه خالقيږي رباعي او خماسي د دې د اوسیزنا منها د دې حروفنا لسهولتها د وجد سهولت د دینه مطلب دا شو چې رباعي او خماسي دا حروف پکې ډیر دي نو دې کې چې دا کم حروف ما دغه دي دا حروف طلاقت دي دا په اسانۍ سره ادا کیږي نو التفاریق کې حروف ډیر دي پر رباعي او خماسي کې ثقل پکې ده نو دغه حرف پکې راوستل پکار دي چې ثقل کم کی ويجمعوها او جمع کوي دغه حروف زلاقت لرا مر بنفل دغه سړي د نفل حکم کوي نته کې جوړ کړي کنه آسان کړي ښا والمسمتة مسمتا چې اسمات کړی شوی د تلفظ داغینا بخلافها په خلاف د دې سشری حروف زلاقت دي لانه سمت عنها ځکه چې سکوت کړی شوی داغینا فی بناء رباعین و خماسین منها په جوړولو په وزن د رباعیو د خماسیو کې داغینا ځکه چې دا ثقیل دی په جواب باندې وحروف القلقله او نور حروف قلقله ما ينضم الى شده فيها دا غدي چې منظم کیږي سره شدت نه پدې کې زاغتون فی الوقت فی تنگواله د جبه په وقف کې ويجمعوها او جمع کوي چې کوم دی لره جمع کوي دی لره قد توبجا قطب جدین چرته ویل دي او دلته قد توبجا نا دا دې کې زوغتا وحروف السفير حروف السفير ما يصفر بها دا غدي چې هغه په ادا کول کې پاغیش پیلې غونډه ادا کیږي وهي الصاد والزاي والسين او صاد زي او سين دي واللينه او حروف علت دي حروف واللينه حروف اللين او لينه چې نرمۍ سره ادا کیږي حروف اللين حروف علت والمنحرف او حروف منحرفه اللام لام دي لان اللسان زکه چې جبا ينحرف به منحرف کیږي په وخت د ادا کولو د دې کې د خپل مخرجنا والمکرر الراو او مکرر حرف مکرر داراله لتعثر اللسان به د وجد رپیدلو د جبې نه په دی باندې رپیدل د جبې رپیدل لړکړه نه وته ویل کېږي جواب په دې مخرج کې حرکت کوي ښا والهاوی الالف او هاوی چې د هوا نه ادا کیږي د دهن الف ده لاتساع هوا الصوت به د وجه د اتساع د هوا د आवाज د پدې باندې والمحطوط التاء لخفائها او حرف محطوط د حت انا ماخوذ ده حتى يهت په معنا چې کوم ده د خفا باندې دا دې دا تیرا دا پاسانه ادا کیږي ومتى قصد ادغام المتقارب هر کله چې قص وکړي چې د ادغام د متقاربو فلا بد من قلبه ولا بديل د بدلولو د دینه ما من چې دا اول وو تبدله والقياس یو بدله متقارب دي چې متقارب دي نو خامخا یو بل باندې بدله والقياس قلب الاول قياس بدلول دا اول دي الا لعارض ها مگر دا عارض دی قانون دا شو چې یو ته بدله متقاربو کې ادغام کې نو اول به ورته بدله اول به ورته ها کدا اول نشو بدلې ده مطلب دا چې د اول صفت غټو او د دویم صفت وړو کې د دویم به ورته بدله دا عارض دی
فی نحو اذبح حدودا و اذبح هذه اذبح عدودا دا عین دے په حی بدل کر دا عارض دے و اذبح هذه حید عین نه پاسان ادا کیږي اذبح هذه دلته هی دا ادخل دے او حی خرج دے هی ثقيل دا نو دا دیو ته بدل کړه په حی باندې وفي جمله من باب من تاء الافتعال او با جمله ده تی د با افتعال کې لنحوه په دغه طریقه باندې مطلب دا شو چې په باب افتعال کې چې رقم قواعد دا ویلو الته کې دي کله فی بدل کړي وا کله درستي بدل کړي وا لکه از ترابه کې د داتی په توې بدل کړي تی د افتعال دی بدل کړي په اول حرف باندې دا د دې وجنه چې د اول حرف صفت غټو از تاجارا دای کې سفیریتو اسو تابارا دې کې پسواد کې سفیریتو نو تیز ورته بدل کړی دا ولکثرت تغییر یا بل د وجه د کثرت تغییر د دینه چې دا تیز باب افتعال متغیر کیږي ومحهم فی معهم ضعیف محهم معهم پکې ویلې بیا یو خبره وا ځکه چې هي ادخل دا او عین اخرج ده خودل دې چې کوم ده عین او هي دواړه په هي بدل کې محوم پکې وای ښا دا ضعیف دي وستون اصله سدسن شاذن ستون چې اصل سدسن ده خلاف القياس دي دلته دال پتی بدل شوی دی او سین پتی بدل سین خود صفیریونه نه بدلیږي خلاف القياس لازم دي ولا يدغم منها او مدغم کوله بنشي د دغه متقاربین حروفنا فی کلمه هغه کلمه کې ما يؤدي چاغا رسول کوي الى لفظ التباس دا بترکیب اخر په بل ترکیب نحو وطوادا ووتادا وشات زما لکه دا ټکی شو وطواد دا کدا طوادي په دال بدل ک ودون بب کې وي او وتد کې ودون بب وي التباس به شات زما دا ځان ما ده اغا سروي ته لګيږي چې ورګونه کټ شي بیا ولا چې کوم نه زما بل معنا واخلي ومن ثم لم يقولوا ودن ولا ودن هم دغه وجنه چې ادغام التباس پیدا کوي ندی ویلي علماو په وطواد کې وطودن او په وطاد کې ودن دا دشي لپ سکون د عین کلمې سره ندی ویلي ولما يلزم من ثقل دی وجنه ثقل راځي او لبس یا د وجه د التباس نه بخلاف اما حا و يطير په خلاف د اما حا د يطيرنا د کې التباس نشته انما حا د نون دی په میم باندې بدل کړی ودغان اطير تطير وجاء ود او راغله چې کوم دی ود په ادغام سره فی وتد فی تمیم فوتد کی فلغت د بنی تمیمو کی وهو شاذ الخلا خلاف دی خیال کې دلاله وان دې کړه خبره پوه شي خدا سره چې کوم دې د لا بیا خبره کوي د وای موږ له خوب راغلې ده څه وای موږ له خوب راغلې ده مطلب پوه شي چې خوب سړی لور شي نو بیا خامخا چې کوم دې هغه خوب به ختمه هغه لپاره طریقه دا چې نوکار او په ولګي ملګری وسو کې خمدیدار نوکار او په ولګي ماګه بده سي تو پوي اشنا زړه می خفل یو خط در تلیکم تخیل لیکه څه شي اشنا زړه می خفل یو خط در تلیکم او قصه د تاریخ ژوندون د حقیقت در تلیکم وایي ورته اوس خو دې پوزه د غوږ دی اے خط والا چاته وایم خط والا تا چې آشنا زړه می خفره یو خط در تلیکم او قصه د تاریخ ژوندون د حقیقت در تلیکم اول دی سلام زما قبول ستا په حضور بیا دې نرستو ګور زلیکم یو سوسطور او زما حالات خدا دی چې خوب زړه می په جړا دی لیوالا یا رتا تستا د ناز او د ادا دی دا خط دی عاشق لیکل معشوق تا خیال کې دراله
نو اسنه چې پچا خوب راولي اسنه چې پچا خوب راولي زما حالات خدا دی چې خوب زړه می په جړا دی او لیواله یاره تا ته ستا د ناز او د ادا دی او سپین شوي تور د سترګو مې جانانه ستا فراق کې هر وخت دې دیدن ته یم یاره یم په اشتیاق کې سپین شوي تور د سترګو مې جانانه ستا فراق کې هر وخت دې دیدن ته یاره یم په اشتیاق کې ستا یاد چې کله راشي رود د سترګو مې روان شي او خبر زما په حال باندې زړګي ټول دوستان شي ستا یاد چې کله راشي رود د سترګو مې روان شي خبر زما په حال باندې زړګي ټول دوستان شي او دراز د پټولو کو کوشش د حد ډیر کړم خو ستا لیونۍ مینې زه د دغه حده تېر کړم یاد کې دراله دراز د پټولو کو کوشش د حد ډیر کړم خو ستا لیونۍ مینې زه د دغه حده تېر کړم او نصیب کشي وصال خبره وای شي شی پکې بدل شو چې ستاله ونی مینی زه دغه حد تیر کوم او بیا پسې رستو کړای بعد بیا څه خبره کړی دا چې دغه دی دا راځي که چرته شپې له نو راتلونکې دا جمعه ده راځي که چرته شپې له نو راتلونکې دا جمعه ده او جونګړه د شاعر بره د کلي نه سیلمه ده جونګړه د شاعر بره د کلي نه سیلمه ده او کله پلان کې خان می په ضلع کې د مردان دی کله پلان کې خان می په ضلع کې د مردان دی او پټو پنا نه دی هر چا ته خیان دی هر چا ته خیان دی دغه زما پته وا چې تا ته می بیان کړه او کله هم جونګړه یاره تا ته می عیان کړه کله او جونګړه یاره تا ته می عیان او په آخر کې یو ځل بیا زما او په آخر کې یو ځل بیا زما سلام قبول کړه او لري د زړګي زخمینا یاره زما نوم خبره باندې پوه شو دا دونه خط دونه خط دا مشت نمونه خروار پکې ته موي مشت نمونه خروار په خبره باندې پوه شو او دا د نن تقریبا 40 کاله مخکې لیکل شوی د نن 40 کاله مخکې لیکل شوی دی نو دا بعضې داسې خبرې دي چې دا خطرناکې دي پوه شوې څه خطرناکې دي دا چې زه چا په مخ کې د ما نه څوک واوري نو بیا ما ته دا ما ته ولیکم درشه ما ته تا ته کولی سر ته ګور دا بل کار نه کوم لیکل به دا خو بلا شی دي دا خو ډېر شیخ و القیتو فی التنور په خبره دا خو هغه دي چې دلته محفوظ دي داسې مردار شی دی چې د قرآن آیات پکې نه کېږي نیزا لگا ہرن کو ہوا اس کے آر پار نیزا لگا ہرن کو ہوا اس کے آر پار زخمی ہوئے ہزاروں نہ زخمی ہوا شکار نیزا لگا ہرن کو ہوا اسی بانی نیزاو لگی دا پار آر پار تیوتلا خو پخبل زخمی نشوا سچلو شو زخمی ہوئے ہزاروں نہ زخمی ہوا شکار نہ زخمی پخبل زخمی نہیں ہو بیشمار زخمیان کر نیزا صدا سلائی دے رنجو کے دی ککڑ کو سترگے دی پہ تو رکڑے چاپے تو رکڑے موتا چاپے تو رکڑے تو نیزا لگا ہرن کو ہوا اس کے آر پار شو کا نشوا زخمی ہوئی ہزار نو چې تا چاولی دي نو سترګې خو اسیم داسې وي چې وي خبره پوه شوې سترګې خو سترګې وي نه په هر یو خیال کې دی راله نو د دې وجې نه هغه
سترګې هغه سترګې چې یار ته پې کتل کوي، وړاندیشه هغه سترګې چې اغیار ته پې کتل کوي. خبره پوه شو؟ سترګې هغه نو دې نه څه مراد دی د یار نه؟ حقیقت مراد دی که نه یار رسول الله مبارک او هغه څیزونه چې د نبي علیه السلام سره تعلق دی. نو سترګې هغه سترګې چې اشنا چاته اغیار ته کتل کوي، او لندیش هغه سترګې چې اغیار ته کتل کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نو وی هغه زیاده خطا شو، خدای دې بس خالی ټیم ورکړه. ها ولا تدغم حروف ذوی مشفر، نبشي مدغم کوله دا حروف د ذوی مشفر زواد و ی میم شین فیری فيما يقاربها، هغه حروف کې چې هغه دې تقریب دي لزیادت صفتها، د وجه د زیادت د صفت دا غینا دا فزوات کې استطوالت ده، فواو یا کې هوائیت ده، فمیم کې تعمیم ده، غنه ده، شین کې تفشیده، فی کې تخفیف ده، او را کې تکرار ده. دا د صفاتونه دي چې دا د نور حروف د صفاتونو غټ دي. نو دا به نشي هغه نور به ته بدلوي درام بکې لزیادت صفتها، د وجه د زیاتوالي د صفتنا. ونحو سید ولیتن انما ادغم لان الاعلال سيرهما، دا په اعتراض والشي چې په سید کې سید دی او لیتن کې لویتن دی، دا دی بدل کړی دي، دا دی چې کوم دی مدغم کړی دی. وای نه دا مې نه پنی غنه دی کړی، دا اول چې کوم دی اعلان شوی دی او یې جمع شوی وو دی په یې بدل کې ادغام دی وکړ. نو سیدون او لیتن انما ادغم دی کې ادغام وشو لان الاعلال سيرهما مثلين، ځکه چې اعلان وګرځول دا دواړه یو مثل، دواړه یې غانې شوی. وادغمت النون فی اللام، مدغم کول شي نون په لام کې ورای پرې کې لکراهت نبرتها، د وجه د کراهت د دې غنې د نون نه دا په لام کې مدغم کی ما ملذن او مرا وغیرہ قبل ټکي نه مثال کې سره د ټکي پاګه نون داخل کا مثال پتور. وفي الميم په میم کې مدغم کولې شي و ان لم يتقاربا، اگر کدا د نون سره متقارب نه دی په مخرج کې خلغنتها، غنه پکې ده ځکه چې نون هغه جمع ته ادا کې نو خیشوم د پوزي دی आवाज د پکې داخل دی، او میم کې ادا کې د پوزي دی आवाज د پکې داخل دی. وفلیای والواوی، او په یی وو کې چې کوم نه مدغم کول شي دانون من یوم من ویل د امکان بقای، دا وجه د امکان د ذکر چې غنه بر اخکار کې. وقد جاء لبعض شانهم، او راغله په طریقې د تقلیل باندې لبعض شانهم، لبعض شانهم ضاد دای په شین کې مدغم کړي وغفر لی دا خلاف القياس دی. ونخذب بهم فی پبی کې مدغم کیږي. ولا حروف الصفیر، او نشي مدغم کوله حروف صفیر فی غیرها، بغیر د دې حروف کې ځکه چې دې کې صفیریت ده. ولا المطبقه، او نشي مدغم کوله حروف مطبقه فی غیرها، بغیر د حروف مطبقونه من غیر اطباق، بغیر د اطباق نه کپ مدغم کې نو اطباق په فکر راولي على الافصح بنا په قولي افصح باندې. ولا حرف حلق، نبشي مدغم کوله حرف حلق فی ادخل منه، فاغه هکه چې هغه ادخل وی داغینا چې کوم یو حرف هغه د اقصاد حلق نه دا ادخل دی چې دا دی خو ادا کیږي داغینا اخرج چې بالکل دی خو ادا کیږي اداغینا اخرج دی. ها او حمزه دا ادخل دی په حلق کې، او حا او عین دا متوسط دی، او خا او غین دا چې کوم دی دا غری دا اخرج دی. الا الحاء فی العین، مگر حی مدغم کول شي په عین کې، والها او په هی کې، خو په بدلولو د دې دواړو باندې په هی چې عین ورته بدل کې په هی باندې په هی باندې، او یا هی ورته بدل کې وفمن ثم وذغوا قالوا فيهما په دې دواړو کې اذبح عتودا دے عین دی په هی بدل کې ادغام دی وکړه. و اذبح هذه دے هی دی ورته په هی بدل کړه. خیال کړه فالها فی الحاء مدغم کوله بشي هی په هی کې، والعين فی الحاء، او مدغم کوله بشي عین په هی کې
لکه چې هی په هی کې مدغمه کې نو داغي صورت بدای چې هی به ورته چې کوم دې په هی باندې بدل کې اجبح حاتما اجبح 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 سو اجبح حاتما نو دا هی په هی بدل اجبح حاتما والعين في الحاء عين بمدغم کې په هی کې ارفع حاتما ارفع حاتما بوي والحاء في الهاء مدغم کول شي حي په هي کې والعين في عين کې بقلبهما فبدلول د دې دواړو باندې حائن په هي باندې اوس مثال مخکم تیر شو خیال کړه فم وجاء راغله فمن زحزح عن النار دلته حي په عين کې مدغم کړی دا چې خو حي او ته په عين بدل کړی نو جاء اشاره تقلیل ده والغين في الخاء والخاء في الغين خي په غين کې غين په خي کې یو بلکې مدغم کولی شي بلغ خليلي بلغ خليلي بلغ خليلي بلغ خليلي دواړه ویل شي اسلغ غنمک اسلخ غنمک خي په غين بدل کړه دا دواړه یو شان دي لہذا یو په بل بدلول شي والقاف في الكاف مدغم کولی شي قاف دا په کاف کې او والکاف فی القاف کاف بقا یو قبل کی الم نخلقکم الم نخلقکم ذالک قال والجیم فی الشین او بدل مدغم کول شي جیم په شین کې واللام المحرفه او لام جیم په شین کې اخرجت او لام په معرف تدغمو مدغم کول شي وجوبا خامخا فی مثلها فمثل خپل کې په لام کې وفي 13 او په دیار لس نور حروف کې طریقې دا چې الف لام راغلو په دغه حروف د اخره وا الدال الذال السين الشين الصاد الضاد الطاء الظاء دا سوای الله لا وغير المعربه او الف لام غیر معرف یعنی لام چې تعریف د بار نه لازم ادغام لازم ده فی نحو برانا جائز فی البواقی پری کی ادغام واجب ده پنور کی چکم ده اگر جائز ده خیال کرانا والنون ساکنتو نور ساکن تدغم وجوبا مدغم کول بشی خامخا فی حروف یرملون پا حروف ده یرملون کی یری میم لام و نون دیکھ بدا دا نون ساکن مدغم کول شی طریقہ بیدائی چه من تکی روارا دا او دا دغتو من یوم من ربه من مال من لدن او من وال او من نون دسیوایا ولفسح ابقاء غنتها في الواو والياء او زیاد فصیح باقی پاتې کول د غنې د دیری په واو او په یې کې په واو او په یې کې څنګه به موال من يوم وذهابها في اللام والراء او ختمول د دغه غنې دی په لام او پرې کې نو ملذن من ربه په دغه طریقه باندې به کوم دی وی خان ولي يوزيت الرسول خان يوزيت الرسول وتقلب ميما بدلول شي چې کوم دینو میم قبل داخل نه وتقلب ميما بدلول شي چې کوم دی دانون په میم باندې قبل الباء چې مخکې د بیني عنبر شنبا وتخفى او خفيف اخفاء بکی کول شي فی غیر حروف الحلق بغیر د حروف حلقنا یعنی غنوا بکی عن کا اوس ریبل کتاب کی فیکون لها خمس احوال د دې 15 احوال شو د دې سو 15 احوال شو یو دا چې ری او لام کې مدغم شي غنوا بکی نه په واو یې کې مدغم شي غنوا بکی ساکینی ما بعد من حرف حلق نه نو غنوا بکی او چې ساکینی او حرف حلق نرستی نو اظهار وی پکی خبر پوشی والمتحرکتو تدغم جوازا او نون متحرکا دا مدغم کولشی جوازا نه په نور ټکو کې دا جوازا دا بګوري دغه مقام ته بګوري والطاء والدال والتاء والضاء والذال والثاء تدغم بعضها في بعض طاء دال تا ضاد ذال تا مدغم کولی شي باز دې په بازو کې باز دې په بازو کې لکه د امثله لګري فرطوا دائما نفرط دائما وایا
او دارنګ چې کوم دی دال دا فرضت فرطوا ظالم فرض ظالم فرض ظالم دانه فرطوا ذاکر فرض ذاکر دارنګ چې فرطوا ثوابا فرض ثوابا وفي الصاد او دا ټول دا طوا دال تی وغیرہ مدغم کول شي په سواد کې وزای وسینی په سین کې ولتماق دا په ځکه مدغم کول شي چې د دې سواد او د زیو د سین صفت داګې نه لوی دی غټ دی ولتماق فی نحو فرض تو چې دا سی وي فرض تو اطباق پکې کې ان کان معه ادغام کې دې سره ادغامي فهو اتيان بطوائن اخرى دا به بل توی راوړي څنګه چې بل توی را نه وړي نو بیا دا چې کم دی نو نشي دا اطباق پکې نه کیږي وجمع بین ساکنین او جمع ساکنین براشي فرض تو یو ساکن دا توی دا فرض او بل توی رستو راوړي رستو اخره کې براوړي نو احتمال ساکنین براشي جائز نه ده بخلاف غنة النون په خلاف د غنې د نون فی ما یقول هغه جائز دي ځکه دلته التقاء استعمال ساکنین نشته والصاد والزاي والسين يدغم بعضها في بعض صاد او زي او سين مدغم کول شي بعض دې په بعضو کې والباء في الميم مدغم کول شي به په میم کې والفاء په فی کې چې دا صاد زي سين په خپل منځ کې په یو بل کې مدغم کول شي دا جائز دي او دارنګي بی په میم کې او په فی کې يعذب في النار يعذب من يشاء وقد تدغم کله مدغم کول شي کله نه تحقیق سره مدغم کول شي تی د باب افتعال فی مثلها فمثل خپل کې فيقال قتل وقتل لك اقتتل متجانسین شو ادغام دی پکې وکړو دا اول حرکت د قاف څخه نقل کو نو اقتتل شو حمزه دې لرکړه قتل پکې وي چې التباس د ساسره د ماضی تفعیل سره پیدا نشي وعليهما بنا په دې لغتینو باندې چې قتل ویل کېږي مقتلون او مقتلون اسم فاعل کې مقتلون او مقتل دواړه ویل شي وقد جاء مردفین بګم ویل شي اتبان د وجه د اتباع د میمنا د فی کلمې دا دا غي د مخ چې کوم دی په میم باندې زمرا نو مرید دفین ګران دی نو هغه باندې چې کوم دی زمم وایا وتدغم الصاغ فيها مدغم کول جتا فيها فدغتی د باب افتعال کی وجوبن په تبدیل وجوبی باندې علی وجهین په دوه طریقو باندې نحو اثار و اثار چې بدل د فعل باب افتعال باندې ثیر راشي نو تیب ورته بدل کې پتی افتارا یا تیب ورته پتی بدل کې افتارا وي وتدغم في السين شاغا على الشاذ في نحو استماع مدغم کول شي په دې تیز باب افتعال کې سین کله چې په دې د فعل باب افتعال سین راغلي شاذ دي د پاسه د شاذ نفي استماع په استماع کې لامتناع استماع د وجه د امتناع د استماع نشي ویل سین کې ظفیریت ته دا ما بعد آغا عارض راغی عارض راغی نو دا تیری پسین بدل که استماع دیوی و تقلب بعد حروف الاطباق طوان او بدلولی بشی دا تیر دا باب افتعال پس دا حروف مطبقونا طوان پطویبانی و تدغم فیها وجوبا مدغم کولی بشی پدی که خامخا دا خو مخ کتاب بار ویلی دی کنه فی طلبه ایتو طلبه تیری پتوی بدل کن و جوازن بدلولی بشی ادغام بکولی شی جوازن حل وجهین پا دو طریقو فی ایتو طلبه چه دوی راغلی دا نو دا تیو تا پتوی بدل کن ایتو طلبه و جاز ثلاثو راغلی دری طریقی فی ویظلم احیانا فیظلم ویظلم احیانا فیظلم مطلب دا چه پدی که فکی ادغام راغلی و شاذن علی الشاذی شاذ دی د پاسه د شاذ نه فی نحو استوبره فمثل استوبره کې تیری پس توی بدل کړي و ايض طربه او تیری پس توی بدل کړي دوات د وجنه د امتناع توبره و طربه
د وجه د امتناع د توبره تو ولی ځکه چې په دې کې سواد او ضاد راغلي سواد کې سفیریت ته او ضاد کې استطالت ته تواد هغه نه کم ده په صفت کې وتقلب مع الدال والدال والزاء دالا او بدلول وشي دغه تید باب ارتعال سره د دال او د زین دالن په دال باندې فتدغم وجوبا مدغم کول وشي خامخا فی الدانه په الدانه کې وقویا او مدغم کول وشي په طریقې د فصاحت باندې فی الذکر په الذکر کې ذکر وجائز ذکر واید ذکر دا راغلی دی دا واضح دی بار بار تیر شوی دی خاجی ضعیفا فی الزانه ضعیف دی په الزانه کې لامتناع الدانه د وجه د امتناع د الدانه څه مطلب چې تدا تی په دال باندې بدل کې بدل او دال په زی په دال دا باندې الدانه باندې بلکې تی دی په دال بدل کړي ازدانه وایا بیا غ دال په زی بدل کړي ازدانه وایا ونحو حبطت وحصت دعا د متکلم سریری حبط يحبط او حاس يحوس نو حست بکې ولګيږي دا د دې مخ کې سواد د وجنا او د حبط کې د توي د وجنا ضمیر د متکلم په توي باندې بدل ک ضعیف دي وفزد وعد فزت د متکلم سی غلا ته په دال بدل شي اوس د حروف ابدال کې موي وعد عدت ده في حبطت وحست وفزت وعدت شاذ سشدي خلاف القياس دي وقد تدغم تاو نحو تتنزل مدغم کول شي تید نحو تتنزل شباب تفاعل وتتنابزو شباب تفاعل وصلا فحالت د وصل کی وليس قبلها ساكن صحيح مخت ساكن صحيح نوي وتاء تفاعل وتفاعل دانګي مدغم کول شي کې د باب لکه دا مخ کې ټکي وایا تتنابزو بل تتنزلوا چې د دې مخ کې مد راشي څه راشي مد راشي نو په تتنزلوا کې با دا ته پتی کې مدغمه کې تتنابزو کې با ته پتی کې مدغمه کې قالوا تنزلوا سوي کمخ کې ته دا مد نه راغله صحیح بیا به ادغام نشي کوله وتاء تفاعل وتفاعل تید تفاعل او د باب تفاعل فيما تدغم فيه التاء دا مدغم کول شي په هغه حرف کې چې مدغم کول شي باغی کې ته پچا کې مدغم کول شي په طوا کې په ضوا کې په دال کې په دې کې مدغم کول شي کنه لہذا تید باب تفاعل او تید باب تفاعل په زید فی کلمه فزید فی کلمه چې هغه حروف راشي تا راشي طوا راشي دال راشي نو دا تید باب تفاعل بو تفاعل حرف بدل کې ادغام به وکي چې ادغام دیو که تلفظ دې شو کوله نو حمزه وسلیوا فاول کې راوړي فتجلب حمزه الوصل ابتداء نو داخله وکړي شي حمزه الوصل دا فاول کې نحو طيرو دا تطيرو دې پوه شي مطلب باندې کې فتوی بدل شو ادغام او حمزه وسلی دراوړه وزینو دا تزینو دې نو تی پسې بدل شو ادغام نو حمزه دې زینو ويثاقلوا تفاقلوا دې نو دې تی پسې بدل کړي ادغام استاقلوا ودارکو تدارکو دې تی دې بدل کړي ادغام حمزه دې ادارکو شو ونحو استطاع مدغما مع بقاء صوت السين نادر کچاده سی ویلی استطاع او دا تی پتوی کې بدل کړی دا او بیا مدغم کوي او سین आवाज مرو باسي نو دا نادر دی خیال کړه کې دې نشي رسی ځکه چې سین ساکن دی او تی اتا مدغم کړه پتوی کې ادم ساکن کړه وې به څنګه اجتماع ساکن نه ولا اجتماع ساکن نه دا نادر الحذف الاعلالي والترخيمي قد تقدم حذف اعلالي او حذف ترخيمي دا مخ کې تیر شوی دی حذف اعلالي کو دی په دې کتاب کې ویل دی او حذف ترخيمي چې هغه ترخیم د منادا دی څه شه دی ترخیم د منادا دی کافیه نوم یو کتاب دی هغه کې بتا لراشي چې یا حارسو په ځای یا حارو یا حاری یا حارو کنه سیانی حذف کړي یا حارو وي
او که نسیانی نه حذف کړي یا حاری دا سی به پکې دیتا حذف ترخیمی وي ترخیم د منادا الته معنون کړي مستقل و ترخیم المنادا جائز خبره باندې پوه شئ ترخیم د منادا فرض ده ترخیم د منادا جائز فرض ده خبر جائز ده کنه جائز ده خیال دې ما کله جائز ته سره فرض دنیا په نور راځي مونږ کوم څه عقیده نه لري فرضیات عقیده کوم نه لري خاصه خلکو ته وایي کنه په سرتوره مونږ نه کی خلکو ته پسې په سرتوره مونږ نه کی په خوا به مليانو مونږ کوي مشران به په سرتوره مونږ نه کیږي خبره سخت دی ولې و به مرګ له ونی څه ته دې ته بغاړه کیږي په خبره پوهیږي نو بیا نه ورنه مليان نه ورنه مليان راغله هغه ویل سرتوره خو فرض نه سر پټول او فرض نه دي کیږي مړ بس مليانو پټکیو ورځو او کوم امیان چې ټوپې په سره ولیا کوي ورځو په سرتوره باندې مونږ دې دونه په ځل کې کړه چاولې علماء خو خبره کړې و چې مونږ با په خوړ کې ساروي سره وایو د مانځو وخت بشه نو بیا به ولګي در پیژن در یو شی بس غیب ایمان راوړي هغه به مور افریق او د سال د دې چا پیره چلو د دې چا پیره نو خو سر پټ نشو خو مونږ بزان له شکل ورکه چې پټکې مونږ سمو پټکې مونږ بم کو یا دا غریوان بم خلاص کو او دا کمیس به مروجت کې په سر به مواجو او مونږ به مو کزه چې په سر تورا مونږ ته کې نه ولي و په زړه کې دا اوس درته آسان کړی زې مړه په سر تورا نه کې کمیس ته وخت کم خیال دی او کې پرتوک ته وخت ماشنا نور تازه شو اوس خبره ختمي کړه وجاء غيره جاء غيره راغلی دی غیر د دینا فی تفاعل و تفاعل فباب تفاعل و تفاعل کی تعلیم ویلی دی د باب تفاعل او د باب تفاعل داغی ادغام او داغی چکم دے وغیرہ دی وفی نحو مست واحست وزولت واستواع واستویع او دارنگی فمثل د مستو کی چه دا مسستو دے احسستو دے زوللتو دے استطواع دے یستطویع دے نو حروف کی حذف شوی وجا یستیع راغلے دے یستیع یستطویع کس راغلے قا جاء انتہائی دغت اشار دا خق قلت اخا چتوی حذف شوی وقالوا بالعنبر وی علماء بالعنبر وعلماء وملماء فی بنی العنبر بنی العنبر کی اگر نون حذف کی یہ حذف کی بالعنبر ہوئی علی الماء کی اگر دا علی لام حذف کی علماء ہوئی ومن الماء دا فمن الماء کی ملماء ہوئی دا خیر نظری واما نحو یتسعو ویتقی فشاذن ہر چی یتسعو دے فیت تسعو کی اتسایت تسعو باب افتعال دے یو تسعو یو تسعو وو دی پتی بدل کړه کنه ویلو کنه چې بدل فعل باب افتعال باندې وو یی راشي پتی به بدلیږي نو یتسعو پدې کې یو تی حل یتسعو یو تقی یتقی شو نو یتقی په کې ویل کېږي یو تی حل فشاذ دا خلاف القياس کی وعليه جاء بنا پدې حذف د دې یوی تی باندې راغله دې دا قول تق الله فينا والكتاب الذي تتلو تق الله اتق الله دا جوړ کړی دی د تتقین د تتقین نه د چانه د تتقین اول تی حرف مضارعات لرکو اخر ته وقف وکړو نو تقی شو یې حذف وکړه تقی بیا چې یو ځای کو تق الله او یریګه د الله نه فینا زمونږ په بارکی والکتاب الذی او دا هغه کتاب یتتلو چې تلولي مطلب د خدای خاطر وکړو د قران خاطر وکړو مونږ کلام شبیخ دیوزه تازان لالته کې غپیګا لاله غپیګا خو مونږ ته کش پښمه کا مطلب پوه شي دا خدای طالبان خیر نه کېږي سر کونډې به پیړولې نو کړه سر کونډې به پیړولې خیری خلک شنه بخلاف تخیلیت خدو بخلاف د تخیلیت خدو باندې فإن وصل دا اصل تخیلیت خدو اخذای خدو ځان لټه کړي او تخیلیت خدو ځان معنا د دوړو یو ولا
فإن وصل دا اصل دے واستخذا من استدخذا او استخذا دا چکم دینو استدخذا لے پاسل کی قیل ویلشوی ابدال من تا اتخذا دا ابدال دے دا تی دا اتخذنا دا اتخذا دا تی پا سین بدل کری اشازو دا ٹکے چی استخذوے چی اصل کی اتخذوے دا یوتی دی پسین بدل کری دا نو دا دیر زیاد شاز ذکری چی تی پسین بند سو مناسبت پا بنا بانی بدلے ونحو ويبشروني وإني قد تقدم يبشرون بشر يبشر دا يبشرون دا جمع صيغه دا باب تفعيلنا رسل نوني وقايا یہ ضمیر دا متکلم سر رہے نو يبشرونني دے يبشرون دقا سوایا دا اصل لے خویا پا کی ادغامو کر يبشروني وایا يبشروني وایا او یا يبشروني سے مطلب اگر نون حذف کا نون وقایا و یہ ضمیر متکلم يبشروني وإني لفظ شعر إني دیکھ إني وے قد تقدم دا دی متعلق احکام کافیہ کی تیر شوی دی خیال کرالا چھے تخفیف دا پارا دا سے کل کل کولے شی